د شپږو شیزونو د وجه الله جل شانه د انسان د رزق نه برکت لري کوي، د انسان د زندګۍ نه برکت لري کوي. اول نمبر دا کله چې یو انسان د الله جل شانه نعمتونه هغه خوري خو د هغې نه بعد د الله جل شانه شکر نه ادا کوي، نو د دې خطا د وجه الله جل شانه د انسان د رزق نه برکت لري کوي، د انسان د زندګۍ نه برکت لري کوي. دویم نمبر یو انسان به ګناه ډیره کوي خو د ګناه نه بعد به توبه نه وکاږي، د دې د وجه الله جل شانه د انسان د رزق نه برکت لري کوي، د انسان د زندګۍ نه برکت لري کوي. او دا دریم نمبر خبره الله جل شانه دې مونږ ټول معاف کړي. وای داسې خلک په پکې هم وي، وای کم انسان چې علم کوي خو په علم باندې عمل نه کوي، وای د دې انسان د رزق نه الله جل شانه هغه برکت لري کوي، د انسان د زندګۍ نه برکت لري کوي. او څلورم نمبر وای کم انسان دغه خطا کوي، خطا یې څه ده؟ د نیکو خلکو سره صحبت اختیاري، د نیکو خلکو مجلسونه اختیاري، خو د هغوی طریقې په خپل ځان کې نه راولي. وای د دې د وجه هم الله جل شانه د انسان د رزق نه برکت لري کوي، د انسان د زندګۍ نه برکت لري کوي. او پنځم نمبر وای دی به د دنیا د پاره ډېرې منډې وای، مال دولت به ډېر جمع کوي د دنیا د پاره، خو د آخرت د پاره به دې څه فکر نه کوي، د آخرت د پاره به دې څه عمل نه جمع کوي د خپل ځان د پاره. نو وای د دغه انسان د زندګۍ نم الله جل شانه برکت لري کوي، د د رزق نم الله برکت لري کوي. او شپږم نمبر دا الله اکبر الله جل شانه دې مونږ ټول معاف کړي. دا خو خامخا په هفته کې یو پیره مونږ کو، خو بیا مونږ الله طرف ته نزولې. الله جل شانه د هغه کس د زندګۍ نه برکت لري کوي، د هغه د رزق نه برکت لري کوي. څوک چې مړي په جنازه کې مونږ ټول شرکت کو، په جنازه کې مونږ شرکت کو، مونږ مړی خخو خو د هغې نه مونږ نصیحت نالو. وای څوک هم چې مړي دفن کوي او د هغې نه نصیحت نالي که نه، نو د دې سړي د دنیا د دې سړي د زندګۍ نه الله جل شانه برکت لري کوي، د ده د رزق نه برکت لري کوي. نو دې شپږو ځګینو کې ډېر خیال کوئ جي.